زه اوس صدر بریکوټ پریس کلب سهیل باچا او زموږ د کمیټۍ ترجمان چې کوم دی هغه له بلنه ورکوم چې په دې باندې یو څو خبرې وکړي او چې نو تاسو آګاه کړئ مهرباني. ډېره مننه محمد طاهر صاحب. زمیندارو ملګرو ته خصوصا هرکلی ډایرکټر زراعت عزیر خان چې زموږ په خصوصي وینا دی نن هم په دې مقصد راغلی چې ستاسو مسلې واوري. منیجمنټ کمیټۍ صدر صاحب او زموږ ملګري او محترم متصرف خان او د بریکوټ پریس کلب ملګرو ته هرکلی وایم. نننی مقصد دا و چې زمیندار چې دي د تحصیل بریکوټ یا د پوره سواد د پوره ملک دا ملا د تېر حیثیت ساتي او د سیلاب نه د ټولو نه زیات متاثره شوي خلک چې دي هغه زمیندار دي. په دې کې یوازې فصلونه نه دي، په دې کې زموږ چې کوم د اوبو د پټو د اوبخور لښتي ول هغه هم متاثره شوي دي. ډایرکټر صاحب ناست دی، صوبایي حکومت چونکې د فوکس پکوي او دا میډیا مقصد هم دا و چې ستاسو غږ ورسي او زموږ صدر او منیجمنټ کمیټۍ هم په دې خبره زور راویستی چې یاره ستاسو دا مسلې چې دي په دې کې لږ کمی راشي او کم ریلیف چې دی هغه زیات نه زیات زمیندارو ته میلاو شي. په دې کې چې زموږ سره 10,847 کم هکټر رقبه چې دا د تحصیل بریکوټ د ټولو نه زیاته متاثره شوي. په دې کې د کوټې په ایریا باندې د ګورتۍ او د پارړۍ سایډ چې کومه ایریا ده، بیا ناګوها شموزو او د ډهرې نه په دغه لیکه باندې سیند چونکې اخوا زور کړو، بیا په دې سزې کې دې خوا نو دغه ځای چې کم د ټماټرو فصلونه او د شولو هغې باندې مونږ تلي وو کیمرو کې ګرځولي ده نو هغه چې کوم په هغې لهې راغلی دی نو یو هغه لهې چې دی هغه زهریله دی، دا بیا د فصل جوګه نه دي. بل کم کاڼي چې ډایرکټر صاحب محترم صاحب ښکاره شوي دي نو کم چې زمیندار دی هغه خو فصل و، کم چې د پټي مالک دی د هغه پټی هم تباه شوی. نو دا ټولې خبرې چې دي بیا کبل چې دی هغه زموږ نه په دویم نمبر دی په نقصان کې، نو ټولو نه زیات تحصیل بریکوټ دی. او ډایرکټر صاحب په هغه ورځ چونکې دلته و په لانډاکي کې موجود و، بیا بل بیتمال سټیشن به ته وکتو نو دی بیا په پارړۍ سایډ باندې موجود و، نو دی په خپله ګرځېدو او د ده سره خپل ډیټا راغلې ده. صوبایي حکومت چونکې زه به دا خبره وکړم، صوبایي حکومت وزیر اعلی محمود خان چونکې د دې خاورې سره تعلق ساتي او هغه په خپله هم یو زمیندار دی، باغونه یې دي پټي، هغه د دې درد نه ډېر زیات خبر دی. په هغې کې وینا نشته او هغه مونږ د انفارمیشن سیکرټري ارشد خان په ترو هغه ته دا خبره رسولې ده که زمونږ د تحصیل بریکوټ د پوره سواد زمیندار په خپلو خپو ونه درېولی شو نو دا به یو لوی نقصان وي. دا خلک بیا دا پټي چې دي د دوی یوازې د جوړولو د توان نه لري، په دې کې به حکومتي مرسته پکار وي. بل ډایرکټر صاحب په نوټس کې دا راولم چې کم فارم دی موږ اوس یو وکتو په هغې کې خسره نمبر ورکړی دی، نو که دغه خسره نمبر د دې نه لرې شي او دا زمیندارو ته او د پټي مالک ته په اسانه طریقه وشي، ولې چې خسره نمبر خو بیا دلته جاینټ ځمکې دي بیا شاملات دي، نو یو بله ایشو به جوړه شي او د ریونیو ډپارټمنټ باندې به دونه رس جوړ شي چې دا خلک به بیا په هغه ورپسې شي. نو مهرباني دې دا وکړي چې خلک دې د کاره نه وباسي او دوی ته دې زمیندارو ته دې اسانۍ راولي. دویم چې زما کوم دغه و دلته کې د 600 نه ایباو درخواستونه راغلي دي، هغه درخواست زمیندار غریب نیولی اے سی صاحب له وړي بیا یې دلته راوړي، نو ډایرکټر صاحب ته دا خواست دی چې دی نن موږ ته ووایي چې یاره درخواستونو سره څه وکړو، د دې اتورایز ځای کم ځای دی، دا به کم ځای ته ځي، بیا د منیجمنټ کمیټۍ څه کردار دی. بیا بله یوه خبره پکار ده چې د پارړۍ د ډهرې شموزو او کوټې د دې چې کومه سروې ده دا دې دوباره ورکړی شي او د دغه زمیندار او د پټي مالک دې په دې انوال کړي چې آیا ستا دا کومه رغبه ده تا کوم لیکل کړي دي، نو په دې کې هم یو کمیټي یا منیجمنټ کمیټي چې په دې کې زیر اثر راولي او دا دوباره وشي. بل جی د منیجمنټ کمیټۍ چې کم د شروع ورځې نه د صدر صاحب یا سجاد خان موږ چې کم په رابطو کې وو چونکې باران هو او زموږ سره زیات غم چونکې د خلکو د جان و مال هو، نو شکر الحمدلله چې په تحصیل بریکوټ کې داسې جاني نقصان نه شوی، دا زموږ خوشقسمتي وه. په نورو ځایونو کې چې کم شوی دی الله تعالی دې هغوی ته جنت الفردوس نصیب کړي. زموږ چې ما په کیمره کې کم فصل ولیدو د ټماټرو او کم ما د شولو ولیدو، نو تاسو یقین وکړئ چې په هغې اوس هم 3 فوټه لهې پروت دی. آیا دا لهې ختمول چې دي زمیندارو له به موږ موقع ورکوه به خپل خبره کوي. نن کولا فورم دی او عزیر خان ناست دی او عزیر خان چې دی هغه زموږ نه زیات هم په دې خبره باندې دغه دی یاره د زمیندارو دا مسلې دې حل شي. بیا د پوره سواد چې کوم دغه 43,860 رقبه چې دا هغه هم متاثره شوې ده. نو زه یم چې کوم د زمیندارو ډایرکټر صاحب د زمیندارو دلته قرضې راغېستې دي د بینکونو نه، په پاسبوک یې راغېستي یا په نورو څه طریقو راغېستي،
نو په هغې کې هم ستا موږ دا خواست کوو چې په هغې کې صوبایي حکومت ته دا خبره ورسوي چې کم سے کم د تحصیل په ریپورټ خلکو ته دغه د بینکونو دا قرضې خو مات کړي که نه ولې چې یو طرف ته د نه پټۍ لاړو بل طرف ته به د بینک قرضه ده بل طرف ته د ټکټر په مد کې د سري په مد کې پیسې اخیستې دي نو هلته به یوه سرو والا تنګی دلته کې به بیا د پټي د مالک سره غوایمئ هغه چې خپل پټي ته ګوري په هغې کې کاڼي دي نو زه وایم چې زمیندارو ته زیات نه زیات ریلیف میلاو شي منیجمنت کمیټي فارم سروس چې کوم دلته کې دی هغه د زمیندارو دپاره دی د دوی غږ به مونږ پورته کوو او زه تمه لرم د خپل صدر خسرو خان نه د دې کمیټۍ د ملګرو نه چې ستاسو سره مونږ شانه به شانه ودرېږو او د ډایرکټر صاحب نه دا خواسته دی خو ډایرکټر هم دی زموږ ورور هم دی د صوبایي حکومت ډېر خاص د غم دی د وزیر اعلی سره خپل تعلق هم دی نو زموږ دا فریاد د ده نه خواست کومه چې دا زمیندار ستا د مخه دی او د دوی نور اسره بسره نشته دوی ورته پوره پلینینګونه راکړي چې یاره د زوی واده به کوم ټماټر به خرڅ شي حج له به ځم عمرې له به ځم قرضې به ورکوم هغه سیلاب ویوړل نو اوس پکار دا ده چې مونږ د دوی ته زیات نه زیات ریلیف ورکړو ډېره مننه شکریه مهرباني